الرحمن الرحیم. دا هغه مقام دی کوم ځای کې چې غزوه خندق شوې وه. واقعه خو ډېره اوږده ده، خو د مدینې منورې نه دریو طرفونو ته داسې ګټې دي چې هغه تیرې وې او د هغې څوکې راوتې وې. هغې باندې نه اس راتلی شي او نه پیوک راتلی شي او نه پې پیدل خلک په اسانه باندې راتلی شو. ټولو احزابو صلاح کړې وه د جناب رسول الله صلی الله خلاف او هغوی په مدینه باندې حمله کول غوښتل. دا یوه لاره وه چې په دې باندې هغوی راتلی شو. جناب رسول الله صلی الله صحابه کرام راجمع کړل او هغوی ته یې وویل چې څه ترتیب وکړو. په دې کې یو صحابي و حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه چې هغه د ایران د یو نواب زوی و. نو هغه جناب رسول الله صلی الله ته وویل چې په موږ باندې به کله حمله کېده نو موږ به چاپېره خندق وکنسته او دومره پلن خندق به وکنسته چې هغې باندې به اس هم نشي راتلی او چا به د ټوپ هم نشي وهلی. فیصله دا وشوه چې خندق کینو او د یو طرف ته چونکې دریو طرفونو ته خو هغه ګټې وي چې هغه تیرې وي، د هغې باندې راتلو لار نه وه. د یو طرف ته خندق کنستل شروع شو او نبي علیه السلام صحابه کرام تقسیم کړه د خندق په کنستلو باندې. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې ګېټې سره ګټې تړلې وي او دا ګټې د دې وجې نه تړلې وي چې د خوراک سونه او لوږه وه. نو دا ګټې ځکه تړلې وي چې ملا کړوپې نه شي. کله چې سړي ګېډه خالي او د ټیټ روان وي د ملا هډوکي راوځي او ټیټ شي، نو د دې وجې نه نبي علیه السلام د ګېډې سره دوه ګټې تړلې وي چې هغه ملا کړوپې نه شي. او کوم ګټ چې نه ماتېده نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پل واغست او په خپله باندې مات کړ. دلته کې نبي علیه السلام کسان تقسیم کړي وو. هغه بره جومات چې ښکاري هغه ځای کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و او کته دلته کې نور صحابه تقسیم کړي وو. د هغوی په ځایونو باندې بیا عمر ابن عبدالعزیز یو جومات جوړ کړی و، 15 جوماتونه یې جوړ کړي وو. اوس هغه جوماتونه ما لیدلي وو. اوس دی حکومت هغه هم ختم کړي د دې وجې نه دي چې زموږ ناپوهه خلک به راله نو په هر جومات کې به یې 2 رکعاته نفل کول او هغې ثواب ګڼو. خو دی هغه ځای نه پرېږدي په کوم کې چې شرک او بدعت کېږي. نو هغې ختم کړل او صرف هغه یو جومات پاتې دی او یو پاتې دی او نور یې ختم کړي دي او دا یو غټ جامع مسجد